عوامي نېشنل ګوند وایي چې د 13 آئینی بدلون په ضد خبرې روانې دي، خو که دغه آئینی بدلون د منځه لاړو نو دغه به د پاکستان اخیری لوز وي، ولې چې په دغه آئینی ترمیم کې د صوبو وسایل او په هغې باندې د هغې ولس د حق خبره شوې ده. ان پی وایي چې باید په راروانو ټول ټاکنو کې دې ټولې ادارې بې پلوه اوسي او شفاف انتخابات ته باوري کړي، یعنې برداشت به نه کړي. دغه خبرې نن د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په خلقه 4 کې د بیرسټر سلطان محمد خان لخوا د راجوړ شوي یو ورکر کنونشن په مخال کړی دي. صوبایي صدر وویل چې په جلسه کې په زرګونو شمېر ځوانانو او مشرانو شرکت کړی دی او باید چې د خپل حق لپاره د 5 فروری خپل امیدوار سلطان محمد خان ته ووټ ورکړي. د پښتنو د مینې او د راغونډېدو چې نن څونه کریډټ ځي، نو زه سلام پیش کوم خپلو تنظیمونو ته، خپل د ضلع د تحصیل د ارګنایزنګ کمیټو سلطان خان سره زما چې څونه د یونین کونسل صدران او د هغې ملګري دي، زه سلام پیش کوم تاسو ټولو ته چې الحمدلله نن تاسو کامیاب ترین کنونشن د اشنغر په دې خاوره د یو صوبایي حلقې وکړو. خلک لګیا دي، تاسو موږ تماشګر یو، د ټولې صوبې نه خلک راغونډ کړي، په اجره کې پروګرام وکړي او وی خیمې هم جوړې راشه. دا اشنغر او د دې اشنغر خلک چې د باچا خان او د خدای خدمتګارو اولاد ځان ته وایي، اجرې خو پرېږدی چې سلطان خان فیصله وکړه چې پارکینګ کې کوو، نو قناتونه تاسو بیا وشتول چې کوم قناتونه تاسو ته لګېدلي. په دغه مخال پخواني وزیر اعظم او مرکزي صدر خیدرخان خوطي په پاکستان تحریک انصاف سخت ټکونه وکړل او ویل چې مشران یې د اف آی آر نه یریدلي دي، ولې دوی د ځانمرګي بریدونو باوجود هم خپل کمپین چلولی و. زه به تش نن دومره خبره وکړم چې 2013 او 2018 په دواړو الیکشنو کې ستاسو ګټه په بیلات کې بدله کړې شوې ده. نن یو سیاسي پارټي دا ګیله کوي چې ډي سی مال اجازت نه راکوي، انتظامیه زما خلاف پرچه کوي او د دغې پابندۍ په وجه او د دغې سختۍ په وجه د هغې وینا دا ده چې هغې جلسې نشي کولی. زه هغې ته وایم خندا ورپسې نه کوم، زه پښتون یم، زه په دې یقین ساتم چې مخالف مې آزاد او مټې کولوي، نو بیا وله په ډغره ورځم چې مخالف مې مټې تړلي، زه بیا په ډغره نه ورځم. خو دومره ورته ویل غواړم چې تاسو د یو ډي سی او د یو اف آی آر نه یېرېږئ، تش د دې یېرئ، د دې مجبورې په وجه باندې جلسه نشئ کولی. که چل نه درځي راشئ، د دې پښتنو نیستویانو نه تپوس وکړئ، د دې نه چل یې زده کړئ. ډي سی او اف آی آر معمولي خبره ده، بمونه او خودکش حملې وې او د ګولو د باروتو په دغه باران کې نیستویانو خپلې جلسې کړي دي چې په یو سختم کې مې زما ملګرو زما کارکوونو میدان نه دی پرېښی، ټول عمر په میدان کې ولاړ پاتې شوي. په دغه مخال جنرال سکرټري فاروق خان شیخو، ګوهر ایوب، قاسم علي خان، بیرسټر سلطان محمد خان، شهزاد خان، رحیم خان، شکیل بشیر خان عمرزی او نور ضلعي قیادت او تپو صدران موجود وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. عوامي نېشنل ګوند